تعالی د کتاب مقدس او حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زبان مبارک بیان او تاسو ورته معاذ الله تعالی واجب وختونه او باندې حالات داسې راځي چې هغه کې د الله د رحمت او د الله تعالی د طلب خاص نظاری او خاص توجهات او خاص اوقات انسان په ټول کال عبادت کې خود رمضان عبادت او د ټول کال عبادت کې الله فرق پیدا کړی انسان په ټول کال ذکرونو کې د ټول کال په ذکرونو کې او د رمضان په ذکرونو کې الله تعالی فرق پیدا کړی رمضان د الله تعالی یو خاص خصوصیت ورکړی دی د رمضان په دې میاشت کې الله تعالی د انسان د مسلمان انسان په دې اړه کې دا خبره ورواچي چې الله تقرب الله ته نږدېوالی او د مغفرت داسې اسباب طلب کړم چې الله تعالی باندې راضي شي دا کیفیت دا د کال په عام میاشتو کې نوي تاسو ټول په دې باندې کېږي رمضان چې څنګه تیر شي دا کیفیت ختم شي دا کیفیت الله تعالی خاص په رمضان کې اچولی دی چې د خالق او د مخلوق د جوړ د پاره او د خالق او د مخلوق د ربط د پاره الله تعالی د میاش را لګلی دا په دې کې الله تعالی قلوب او ذهن او دماغ په ځان ته متوجه کوي شریعت دې ته بل خاص اعتبارات او تعبیرات او نمونه ورکړي دي چاته عشره د خیر ویل دا چاته عشره د مغفرت ویل دا چاته عشره د اور نه د نجات ویل دا ټول تعبیرونه چې کوم مرفوع حدیثو کې راغلي دي او راجمه کې لکه مغفرت وی او رحمت وی او د اور نه خلاصېدل وي د دې مقصد دا دی چې ستا یو ربط او تعلق د الله د ذات سره راشي انسان چې په ګناه کې مبتلا وي د دې په اړه باندې الله حجاب واقع کوي حجاب یو تور او تیاره د دې په اړه باندې راځي دا تور تیاره کله نه کله ډېر زیات شي دا دوه سونو سره لکېږي بلکې دریو سره بلکې کېدی شي نور سره او په الحال دا دریو سونو سره لکېږي یو دا تور تیاره الله تعالی په توبه باندې لکېږي توبه ډېر ضروري شی دی انسان چې بل توبه واسي تاسو ته سوچ وکړئ چې توبه نه ایستلې نه داسې محسوسي چې لکه د پتور تیاره کې نه ناست دی او چې کله انسان په اخلاص سره الله ته متوجه شي او توبه وباسي نو تاسو محسوس کېدئ داسې محسوسي چې د تورې تیارې نه یو سپینې ډاګې ته عادت نشو او د تورې تیارې نه رڼا ته راغلم دا رڼا اصل کې د زړه رڼا وي بیا کله نه کله داسې هم وي چې د ګناهونو او یا د حرام عقل د خوراک د نفوست او د بدبختي انسان په ذکر سره لږ ذکر چې تاسو نو کې الله ته متوجه شي تلاوت وکړي نو ستاسو په دې اړه کې الله تعالی صفائی راوړي بیا بعد اوقات الله تعالی داسې پیدا کړی دي چې هغه کې انسان الله ته متوجه شي درته په کې الله تعالی نور راوړي دې ته شریعت تقوا وي سمه تقوا د دې تقوا تعبیر الله تعالی کوي یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تاسو روجيونی شي دا روجي تاسو زکونی شي چې الله تعالی بس تاسو په قلوب کې او تاسو په روح کې تقوا ورته نو د رمضان او د تقوا او د رمضان او د الله د نسبت یو خاص
دی تاسو به یو څو سوزونه او یو څو کارونه په رمضان کې کوئ یو خو تاسو کوشش کوئ چې ختم خامخا وکړئ و د دې ختم نه مراد ما اول د دې ختم نه مراد ما اول رمضان کې تاسو ته ویلي شرعي مزیدار ښایسته ختم ګوره یو سوال باز وي شرعي مزیدار ښایسته ختم چې ستا قلب ته د هغې نور وردننه شي هغه داسې ختم راغلی دی چې ته تلاوت کې قرآن شریف راوالی قرآن مجید راوالی او تلاوت کې کوشش دا وکړه چې ته له دې په معاني باندې ځان پوه کړې دا د الله د نعمتونو نه یو غټ نعمت دی چې ته د الله کلام وې او د الله د کلام په وخت کې د الله په کلام باندې پوهېږي نو دا د الله د نعمتونو نه غټ نعمت دی ساده ساده خبره ده نو چې منطق ورته نه راوړل او نن د فلسفه غواړو د الله د نعمتونو نه دا لوی نعمت دی چې انسان کلام راوالي او دې تلاوت کوي او پوهېږي پرې د دې نه غټ نعمت کوم ډېر بیا کوشش کوه خیر دی دا ضروري نه ده که چېرته نه پوهېږي نو نه به یې کښېنه نه که نه پوهېږي نو بیا به یې قوم کړې دا زموږ رایه ده د امامانو د محدثینو د فقهاو کې دا ده چې نه پوهېږي نو بیا به یې کړې د دې یو خیر او برکت راغلی دی امام احمد بن حنبل دا یو ډېر لوی عالم په دې امامانو کې تېر شوی دی او علماو خاص کر امام غزالي رحمه الله لیکلي دي په احیاء العلوم کې چې امام احمد بن حنبل صاحب الله تعالی په خوب کې لیدلی خوب کې لیدل کېږي الله دا مسله ما تاسو ته څو ځله کړې ده زمونږ شافعي لیکلي دي چې امام ابو حنیفه رحمه الله هم سل کرته الله په خوب کې لیدلی او زمونږ د جمعه سره مخکې دلته پاتې یو دوکاندار و ورځ ما نه راغی چې ما بېګا الله په خوب کې لیدلی دا داسې نه چې تی بعینه وي چې دا الله دی نه دا تی چې کوم اینې دغه الله نه دی دا تجلیات وي د الله ذات تجلیات د امام احمد بن حنبل صاحب یو کم سل کرته الله خوب کې ولید بیا پړه کې نه راغلی یاره دوی ځله که مې الله تعالی په خوب کې نه ولیدل نو زه به درته تپوس کوم چې په کوم عمل باندې تا ته خلک نږدې کېږي بیا چې ولید امام غزالي صاحب وایي تپوس یې ته وکړه یا الله پاکه په کوم عمل تا ته ښه نږدې کېږي وایي زما د کتاب په تلاوت سره ما ته دا مخلوق ډېر په اعلی او اسانه طریقې سره ما ته نږدې کېږي نو بیا د امام احمد بن حنبل تپوس کې یا الله پاکه که ستا د کتاب په دې تلاوت په معنا باندې دې پوهېږي او که نه پوهېږي و یو په دې پوهېږي او په دې نه پوهېږي خو چې زما د کتاب تلاوت کوي نو دې ما ته رانږدې کېږي او حضرت صاحب مفتي فرید صاحب فرمایل چې په نن زمانه کې د صفایي قلب دپاره د صفایي قلب نه مراد دا دی چې وایي چې د ګناهونو نه بیړه دور شي او وایي چې الله سره مې ربط او تعلق پیدا شي تلاوت یو ډېره ذریعه راغلی ده بیا الله پاک د قرآن مجید دا الله تعالی په رمضان کې را نازل کړي دي تاسو ټول په دې باندې نه پوهېږئ او د قرآن مجید او د رمضان یو خاص تعلق دی نو تاسو به غټ کار دا کوئ چې په دې کې به تلاوت کوئ کوشش وکړئ چې یو ختم خو خامخا تاسو په دې کې وکړئ که چېرته مخکې یو پاره کوله نو دوه یې کړئ نیمه یې کوله نو یوه یې کړئ که پوه یې کول نو دوه یې کړئ که رکوع نو دوه یې کړئ دویم شي دا راغلی دی چې تاسو به استغفار وایئ ما تاسو ته وایي چې د رمضان او د ګناهونو د پرېښودو یو خاص خیر او برکت راغلی دی ګورئ تاسو ټول پوهېږئ رمضان نه غیر سړی ګناهونه کوي لګیا یې غټ لوبران خو چې کله دا رمضان راشي وي یاره دا نسوار راچو مچې مې نسوار وي دا ځکه موږ دا واړه شیدونه یادوو چې غټو ته لاس چې غټو ته ورته غاړه ولې ګورې اسه نه چې غټو ګناهونو ته ورته غاړه ولې نو موږ دا واړه ګناهونه یاد کوو خو زه غټ ګناه یاد کړم بیا تاسو کې جرأت پیدا کېږي څه پیدا کېږي جرأت او مفتي صاحب په منبر باندې دا خبره وکړه دا خو ټول خلک جوړ دا کوي نو یاره مړه که نن ما په نشه چل شوی دی نو زمونږ فقها وایي چې غټ غټ ګناهونه چې هغه ناکاره ګناهونه دي د هغې به په داسې انداز سره تذکره نه کېږي چې د خلکو په دماغو کې دا راشي چې دا خلک کوي نو وړه ګناهونه مخکې د نسوارو چل نو نسوار پرېږدئ او که مخکې د
غیبت کو یا سیګریټ تسکه دا پرېږده او یوازې پرېښودل نه دي استغفار ووایه یا الله پاکه ګناه مې کړې ده دا راته معاف کړي یا الله پاکه ګناه مې کړې ده استغفار مقصد دا دی ښه ولې دا یاد ساتئ د استغفار مقصد دا نه دی چې تسبیح دې راوځي صرف استغفر الله استغفر الله استغفر الله وایي او په وخت د استغفار کې هم دماغ په بل څه کې نه مبتلا راغلی دا استغفار هم پیدا کی زبانی او لسانی استغفار هم پیدا کی خو اصل استغفار دا راغلی اعلی او بهترین استغفار دا راغلی چې الله ته متوجه شو توبه وباس حدیث کې راځي الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي التائب من الذنب كمن لا ذنب له انسان چې کله د ګناه نه توبه وکړي نو دا داسې شي چې الله تعالی د ګناه ټوله معاف کړي ګوره ډېرې زیاتې جرګې پکې نه غواړي زموږ چې کله د دې سپین ږیرو د دې بوډاګانو روانه شي نو جرګې غواړي پلانکې راله راوله او ډنګرې راله راوله او عذر راته وکړه ننواتې راته وکړه هلکه داسې دی که نه بغیر د عذرونو نه او بغیر د ننواتو نه او بغیر د کیسو نه او بغیر د جرګو نه زموږ جوړوغې نه کېږي او د الله تعالی سره جوړه ډېره اسانه ده ډېره اسانه ده بایزید بستامی رحم الله وړوی ولی الله مونږ کله ناکله د اولیاء د خبرې په طور د برکت سره ذکر کوو ټول امت یې په کتابونو کې د برکت لپاره ذکر کوي ټول امت شرط یو کتاب راوړلی د فقه یا د حدیثو یا د تفسیر چې هغې کې د اولیاء الله کلام د برکت لپاره ذکر شوي نه وي عبدالله ابن مبارک صاحب یو ډېر لوی سړی دی هغه حکایات الصالحین جند من جنود الله د بزرګانو ملفوظات د بزرګانو خبرې د بزرګانو حکایت دا د الله د امدادونو نه دلته جند په معنا د لښکر سره دی خو دلته په معنا د امداد سره دی بایزید بستامي رحم الله نه مولانا جامي رحم الله نقل کړي دي دا کله نه کله دا نیکان داسې خبرو کوي چې هغه په خاص انداز کې وي چې خاص انداز کې د هغې خاص یو پیدا راغلی مولانا جامي نقل کوي بایزید بستامي رحم الله جمعات کې د ناستو نو جمعات کې چې سړی ناست وي نو داسې ډېرې دانې شته یقین وکړه چې مونږ په کلونو کې په جمعات کې نه دي لیدلې ولې امامان تاسو امامان ډېر راته ناست دي داسې ډېر خلک شته که نه چې په کال کې سړی جمعات ته نه راځي نو چې یو سړی په کال کې جمعات ته رانشي شته ولې دا څه کم نه لګوم ښه په کال کې جمعات ته نه راځي په کال کې چې دا په کال کې جمعات ته رانشي او په کال کې د الله کور ته رانشي نو چې بیا ته بس الله دې نور خیر پیښ کړي نو زه به تا ته منسوب یم نو بایزید بستامي رحم الله داسې جومات کې ناست وو خلک ورته وایي څنګه چې کوم ځای ناست دی وایي داسې ځای کې ناست یم چې الله جوړه کوي خو مخلوق جوړه نه کوي نو جومات هغه ځای دی چې الله جوړه کوي مخلوق جوړه نه کوي او څنګه اسانه جوړه ده بس دوه رکعاته وکړه راشي جومات کې په دې ګوټ کې ودرېږه دا د پادریانو دین نه دی ښه پادریان پېژنئ که نه کلیسا نه ده الحمدلله اسلام کلیسا نه ده راغلی دې کې پاپایت نشته چې پاپایت دی او کلیسا و کلیسا پاپایت دی ته ویل کېږي چې چا څوک ګناه وکړي ناور به ورځي د جومات د ملا نه به یې بخي که د جومات ملا وبخله نو الله به دې بخي او که د جومات ملا ونه بخله نو الله دې نه بخي نو که د جومات ملا ته پاتې شو نو نیم تنګې خو زه نه بخلم داسې خبره کوم که د جومات ملا ته پاتې شوه نو دا هر مولا د نیمو مقتدیانو سره روانه یو د نیمو سره روغه وي نو دا هر مولا د نیمو داسې مې درته وایي ما ټول بخلي دي ګورئ داسې خبره کوم مونږ ویو چې دا ټول خلک جنت ته وردنلی شي ته خو لا وایې چې زه وایم چې دا ټول ورته داسې ګپ نه خو که د جومات مولا ته پاتې شوه نو نیم مقتدیان هغه نه بخي بخي یې وایي نه سرسایه دې نه ده راکړې بل کار کوه زکات دې نه دي راکړې د جمعې د شپه حلوا دې نه ده راوړې حلوا دې نه راوړې مولا خو دې نه بخي نو دا کیسې په اسلام کې نشته ها که مولا دې وبخي او که مولا دې ونه بخي خو چې رب دې وبخي نو کاته دې صاحب الله شریک خو ښکلې مزېداره کیسه ده دا څه به دغه ودرېږه او مزېدار الله ته په سر په سجده شه که مولا دې بخي او که نه بخي خو چې الله دې وبخي بس کار ته ورراغلی جرګې مرګې نه غواړي ښه او د مولا نه خو د اولیاو توسل اعلی شی راغلی دی پوهېږې او مولا چې ویلي خدای پاک دې جنتي کړي خو
خو د مولانا د اولیاء توسل دا ډېر اعلی دی. اولیاء لوی خلک راغلي ښه موږ د اولیاء غلامان یو بلکې غلامان یو نه یو د غلامان راغلي. الله دې د هغوی په غلامانو کې شمار کړي. بهرحال خبره مې دا کوله دغه وایي حدیث په اسلامي بیا چا په مقبره کې نه ولیدوي څنګه چل دی کوم ځای کې تاویږي راتاویږي وایي اوس خو دا مړي ټول جوړه کوي لګیا دي خو الله جوړه نه کوي. ورې مقبره کې ټول جوړه کوي او بنه کوي یا الله خیر یا الله ویې بخښي یا الله چانیا چې مړه یا الله ویې بخښي یا الله بابا مې مړ شوی دی ویې بخښي هغه مړ مې لګیا وي یا الله خیر کې یا الله خیر کې یا الله خیر کې زبان حال سلام. و دا داسې ځای راغلی دی چې جومات کې جوړه کړي وي نو هغلته به جوړه راځي او چې جومات کې جوړه نه کړي نو بیا هغلته جوړه نه راځي. نو یو موقع د الله درکړې ده خفه کېږې یم زما په دې نیغو خبرو یو موقع د الله درکړې ده. د دې موقع نه د دې ژوند نه د دې وخت نه د دې رمضان نه د دې نیک عمل نه د دې صحت نه دا څونه اشیا چې د الله درکړي دې کې که یو شي کنډم شو که نه نو په دې عبادت کې او په هغه عبادت کې به بیا ستا فرق راغلی دونه فرق به ته محسوسوې که نه دې رضوانۍ په عبادت کې او چې سترګې دې خولو یا وجود دې کنډم شي په هغه عبادت کې به ته بیا فرق محسوسوې د ذوق په عبادت کې او د ځوانۍ په عبادت کې دونه فرق راغلی دی که نه د تاسو ته ویلی نه شم چې دا توجهات کې که نه نو د ځوانۍ توجه اثر کې او د بوډاوالي توجه هغه بیا برکت پکې شاملېږي د الله طرفه خو د بوډاوالي په توجه کې کموالی راځي. دا یو قوت غواړي طاقت غواړي نه الله له باندې نعمتونه کړي دي خفه کېږئ مه صحت یې دله درکړی دی نعمتونه یې دله درکړي دسترخوان دې ډک پروت دی الحمدلله شکر پې کوه او وخت یې دله درکړی دی. ښه خبره دا ده چې وخت یې دله درکړی دی چې توبې ته قریب شه او چې کله غرغره شي غرغره خو پېژنئ غرغره دې ته وي چې دا سترګې دې کولو شي او دا اسرائیل علیه السلام نو چې سترګې دې کولو شي او اسرائیل دې سترګې کولو نه مراد سترګې دې اوس هم کولو دي خو کار نه کوي که نه جنجال دا کوي ستا خو به کوي پیر صاحب ته به پیرانې پیري خیر دی خو دا نور خو کار نه کوي که نه حکیم صاحب کار نه غوږ دې کار نه کوي سترګې دې کار نه کوي غوږ به دې کار شروع کړي چې دا فرشتو اوازونه دی الله په دې غوږ کې ولګوي نو دغه دې کار د اسرائیل علیه السلام ته ابو یحیی وایي څه وایي ورته ابو یحیی دا ابو یحیی ورته ولې وایي هغه ابو یحیی په معنا د دې سره چې د جمدو پلار ولې دی هغه موږ سره جاهلي کولو الله دې وبخي هغه وایي خلک یې تباه برباد کړه اسرائیل علیه السلام موږ وایي ولې وی د چا نه مور مړ کړه د چا نه پلار مړ کړه د چا نه تر مړ کړه د چا نه رور مړ کړه دا څه دا خو نه ده وایي نو ابو یحیی نه دی ابو موتا دی سری موتا د مړو پلار دی حال دا دی کنیت یې سره راغلی دی ابو یحیی هغه چې جمدي کول کوي نه کوي مړه کول کوي خو حال دا دی شریعت ورته ابو یحیی وایي وجه باندې پیې وجه دا ده چې اوس په دا ظاهره کې چې کوم ښکاري دا هسې ښکاري نور خو په مړو حساب دی مړی هغې ته وایي چې سترګې کار نه کوي مړی هغې ته وایي چې غوږې کار نه کوي مړی هغې ته وایي چې ژبې کار نه کوي نو ستا سترګې کار نه کوي ځکه فرشتې نه دي غوږ دې کار نه کوي اواز د فرشتو نه اوري راتخان اواز د فرشتو اوري نه کنه نه اورم کنه ژبه دې کار نه کوي هېڅ کار نه کوي خو چې اسرائیل علیه السلام تقریب شي لړ شي نو بیا به دا سترګې کار شروع کړي دا فرشتې به بیا یې د مرګ په وخت کې دا فرشتې انسان له چې راځي نو اینې یې باقاعده اینې د رحمت هغه اینې او د زحمت هغه وینې الله دې حفاظت کړي الله دې تفاهمان انشاءالله دغه شان اینې به اورې به خبرې به ورسره کوي نو چې اینې اورې خبرې ورسره کوي نو اوس خو مړی بیا به څه کېږي جمع کوي رښتینی اسرائیل علیه السلام کله راځي او شروع شي نو د دې نه مخکې د اسرائیل علیه السلام د جوړ نه مخکې د اسرائیل علیه السلام سره جوړه او هغه جوړه دا ده چې ښه په اخلاص سره توبه وباسي او چې ښه په اخلاص سره د توبه وویستل نو دې رمضان کې د الله د توبې توفیق نصیب کړي اوس داسې کرونا راغلې ده یقینو که ګپ ته نه لګوم وایي تاسو وایئ دا بیماري تاسو وایئ چې یا اخوا یا دې خوا اسیم کرونا ده کرونا خو راغلې ده چې کرونا راغلې دا کرونا دې په دې بیخو بازړیا دا کرونا پکې راځي اسی تاسو ګورئ نن اوس ساز هم دی یو مقام مړ
او سار جمدی وي او مازدیګر مړي او سار جمدی وي ناست دي سره روټ وي ماقام چې ګورې نو هلکه وي بیمار یم او دا چل دی د ناکامانه مرګ څه پته دی اصله چې مرګ دله راشي او توبه دې ویستلې نو تباه برباد بشي ما په خبره مه خفه کېږي ښه که مرګ دله راشي او توبه دې ویستلې د ګناهونو نه خانه به دې خرابه شي ګورې دا دې په امان کې وساته الله ته ښه په اخلاص باندې انشاءالله توبه وباسي او چې ودې ویسته الله ته په اخلاص توبه ستا کیفیت بدل نه شو که نه کیفیت پېژنې که نه د زړه د هوا دې بدله نه شوه او بیا په رمضان کې دې د زړه د هوا بدله نه شوه بیا چې دې ورسره ذکرونه شروع کړو د زړه هوا دې بدله نه شوه بیا چې دې ورسره د بزرګانو ناستې شروع کړو د زړه هوا دې بدله نه شوه بیا چې دې ورسره خود تقوا شروع کړو د زړه هوا دې بدله نه شوه نو ما ته راشي وایي چې بیا غټ دروغ دې ویلي خو انشاءالله دروغ به مې نه ویلې د زړه هوا به دې انشاءالله یو نور به دې الله تعالی ته داخل کړي او رڼا د بېګانه تجربه بدل تو بس په اخلاص سره توبه بېګانه هو دا نه چې بس روژه کې وباسم چې د اختر اوله روژ وي نو بیا پې ورغلو کو نه ښه د اخلاص او دماغو کې دا راغلی چې څو پورې مې مرګ نه راغلی که نه مرګ نو زه به دې ګناه ته ور نه شم نو چې ته داسې توبه وباسې نو الله به ستا امداد بیا به الله له ګناه هم ساتي زړه به دې الله روښانه کړي د اذکارو توفیق هم درکړي او دا رمضان دې د دې رمضان خیر به درله انشاءالله درکړي توبه به وباسې انشاءالله رښتیا وایې انشاءالله یا الله پاکه موږ ټولو ته د توبې توفیق راکړي یا الله د شرونو آفتونو نه پامات کړي یا الله پاکه کورونو کې خیر او برکت راکړي یا الله پاکه چې څه ګناهونه کړي هغه راته معاف کړي یا الله د نورو ګناهونو نه پامات کړي یا الله رب تا ته متوجه کړي یا رب کریم په شریعت عمل نصیب کړي یا رب کریم په سنت طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ عمل نصیب کړي یا الله تعالی د ټول عظیم نعمت چې غستا رضا زموږ ته رضا شي یا الله زموږ د دغه د غیر الله داسې وګورئ لکه څنګه چې زموږ د ګڼ نه نفرت وي یا الله د غیر الله زموږ زړه وګورئ یا الله خپله مینه پکې پیدا کړي یا الله د رسول صلی الله علیه وسلم عشق او محبت پکې پیدا کړي یا الله تعالی د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د دین لپاره قرباني مینه پکې پیدا کړي بس دا زموږ لپاره ډېر کامیابي ده د قبر د عذاب نه په امان کې وساتئ زکدن د سخت نه په امان کې وساتئ دې کې زموږ خانقاه کې خیر او برکت واچوي بیماران دې دعا وکړي زموږ یو ملګری دی دا تاج محمد حاجي صاحب دا مور بیمار ده دغه شان د هاشم نیا د خادم شاه مور بیمار نور هم چې څوک بیماران دي دغه شان بیماران زوی دی هغه باندې دعا وکړي چې الله تعالی په خیر راولي او دا نور بیماران چې څونه دي یا الله تعالی ټول بیماران په خپل قدرت باندې جوړ کړي یا الله پاک د ډاکټر زوی په خپل قدرت باندې جوړ کړي یا الله د حکیم شي دې په خیر راځي زموږ ټول بیا سي دې د سره مستعد یو نشم غشتل تکلیفي او ټول الله تعالی د حق اسمه فاطمه